نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د عزتمنې د یوه خبره په سوشل میډیا باندې ډیره گردش کو او فیسبوک باندې خلک پوسټونه کو چې پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث ته چې کیم سړی د رمضان نه مخشي د رمضان خبر چاته ورکو چې په دا ورځ باندې به رمضان وي، په دا ورځ باندې به رجا وي، نو په دغه انسان باندې جهنم ير خروم ده. آیا د مو عزتمنې داسې حدیث پیغمبر علیه صلات وسلام د متعلق فرمایلی دي که نه دي فرمایلی؟ آیا دا حدیث په رښتینی ده؟ آیا دا حدیث خلق ځون نه جوړ کړی ده؟ دغه متعلق د مو عزتمنې زه تاسو ته غدر کوه معلومات در کوم چې کله دغه تحقیق وکړو نو د مو عزتمنې د حدیث په کتابې شي که صحای سته دي که نه د حدیث کتابونه دي اسلامی کتابونه دي د متعلق د پیغمبر علیه صلات وسلام نه چیرته هم دانې دي راغلي. پیغمبر علیه صلات وسلام چیرته نه دي فرمایلی چې کیم سړی د رمضان نه مخکې د خبر پیلاو کو او د خبر چاته ورکو په د انسان باندې جهنم ير خروم ده. دا بالکل د مو عزتمنې نبی علیه صلات وسلام حدیث نه ده، دا خلق ځون نه جوړ کړی شوی ده، دا منګړت روایت ده، دا د پیغمبر علیه صلات وسلام باندې په دروغه نسبت کړل دي او دا نبی علیه صلات وسلام باندې په دروغه ورتړل دي. نو خو د مو عزتمنې ډیر سوچ په چار ده چې داسې خبره چې پیغمبر علیه صلات وسلام نوي کړي او میږي پیغمبر ته په دروغه باندې نسبت کی. نو د مو عزتمنې بخاري شریف چې د حدیث کتاب د نبی علیه صلات وسلام داسې خلق متعلق فرمایلی دي چې کیم سړی په دروغه باندې مت د یوې خبرې په دروغه نسبت وکړو یا د مو خبره نوي کړي مو طرف ته نسبت کو یا مو باندې په دروغ ارتړي. نبی علیه صلات وسلام څه فرمایلی دي؟ نبی علیه صلات وسلام فرمایي فلیتبوأ مقعد من النار، وی چې دغه سړی د ځون د پر ځای د جوړ کو په ير د جهنم شي او دغه سړی لګیا د په جهنم شي ځون د پر ځای جوړوي استوګنی ځای جوړوي. نو د مو عزتمنې داسې خبر تاسو ما شیر کوئ، داسې مسله یا داسې حدیثه یا داسې خبره د مو عزتمنې چې میږ علما نوي کړي او داسې خبره چې پیغمبر علیه صلات وسلام صحیح حدیث نوي نو میشته شیر کول په چار نه دي. هر خبره د مو عزتمنې معلومات په چار ده چې آیا دا خبره پر اشتیا دو کنه دو، دا پیغمبر سلام حدیث پر اشتیا ده کنه ده. د مو عزتمنې ډېرې فرقې راغلي دي او مو عزتمنې علی حدیث دي او بریلیون دي قدیانون دي او شیعګون دي، دا خلک لګیا دي په سوشل میډیا باندې پوسټونه کو بیا میږ په لګیا شي میږ سره شیر کوي. نو مو عزتمنې میشته خو په چار دغه چې میږ دغه مسله ایسي داسې حدیث وي داسې مسله وي چې میږ یو عالم ته ایسي دیوبندي عالم وي انداره عالم وي تقوادوري میږ په باندې وخسي چې آیا په حدیث کتابه شي دا شته که نشته. نو د مو عزتمنې دغه متعلقه چې څوک د خبر چاته ورکو جهنم ير خرمیږي چیرته په کتابه شي پیغمبر اسلام په حدیث شي دا نشته، په ذخیره احادیث شي دا نشته، مو نه دومیندلې نه ملي دلیدو. نو د مو عزتمنې دا خو یو حدیث پیغمبر صلوات وسلام چې دغه سړی ځون د پرا په ير د جهنم شي ځای جوړوي او بل د مو عزتمنې مسلم شریف شي نبی علیه صلات وسلام فرمایي نبی اسلام څه فرمایلی دي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. نبی علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې یو سړی د پر دروغ دا هم کفی دي چې یو خبره د مو عزتمنې دغه اور ویاره خبره اور وي ډایرکټ شیر کوي ډایرکټ پلاو کوي ډایرکټ بل ته مخ شیر رسوي. نو مو عزتمنې داسې خبره پیغمبر اسلام فرمایي چې خدي دا کفی دو، دا په دې تو دروغ شه دا کفی دو، بس دا لوی دروغ دی. نو مو عزتمنې یو خو دروغ کبیره ګناه ده او بیا داسې دروغ چې میږي په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې ورتړي پیغمبر اسلام نه دی بیان کړی میږي هغه طرف ته نسبت کی او دا ګناه ده
او مې عزتمنې مشته په قرآن پاک شه الله څه ویلي دي الله فرمایي چې داسې سړی چې تاسو ته روشي او فاسق سړی وي بدعملی سړی وي بدکردار سړی وي تاسو ته روشي خبرې باندې یقین مه کوئ فتبینو الله فرمایي چې اول تحقیق وکئ چې دا خبره چې دا کیمه کو دغه سړی رښتینی ده که دروغجنی ده دا خبره په رښتیا دا ځکه نه ده لکه الله میشته فرمیلی دی یا ایها الذین آمنو ای آکسونه تاسې ایمان وړی ده ان جاءکم کچرې روشي تاسې ته فاسقون فاسق سړی بنبأ په یوه خبر سره تاسو ته یو خبر وروړي الله رب العزت میشته فرمیلی دی الله څه فرمایي فتبینو تاسې تحقیق وکئ خبرې په تحقیق شه لوړ شئ داسې نه وي چې دا خبره صحیح وي نه کله دروغجنې وي تاسو ته وکړو تاسې بل ته ورسوئ نو الله فرمایي چې تاسې تحقیق وکئ په دې وجه نه مې عزتمنې داسې مسله داسې خبره لکه مو تاسو ته بیان کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي رمضان نه مخکې سیک دغه خبر چېرته ویر کو خوشخبري چېرته ویر کو چې په دا ورځ باندې به رمضان جهنم یې خرم ده دا چېرته پکې د میشه نشته او دې وجې نه لږ کسې وې ته د مو عزتمنې او بل دې ته سوچ کوئ د مو عزتمنې مسله چې کومه ده تاسو ته مخکې دی راغله او صحیح مسله ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت ته نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ته د قرآن آیات ته ترجمه ده بیان ده تقریر ده د مو عزتمنې تاسې شیر کوئ تاسې بل ته رسوئ نو مو عزتمنې دامره ثواب نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الدال علی الخیر کفاعله د نیکۍ وشینکی دا ستا چې بل چېرته نیکي وښایي کفاعله لکه په خپله باندې نیکي کو لکه په خپله باندې په نیکي باندې لګیا وي نو دې وجې نه مو عزتمنې میشته پیلو کول په چار دي خو هغه خبره چې میش تحقیق کړی وي هغه خبره چې په رښتیا د پیغمبر اسلام حدیث وي او داسې حدیثونه یا داسې منګړت روایتونه داسې دروغجنې روایتونه د مو عزتمنې دې نه پرهیز وکئ نو دا چېرته کتابیشن نشته په صحیح حیثیت ته په اسلامي احادیث په ذخیره شي په کتابیشن نشته نو الله د میشته د عمل توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمدللہ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए